ورځ یو موقع دی بار بار الله تبارک وتعالی موږ تاسو ته راولي. د نننۍ ورځ متعلق په مختلفو موضوعاتو باندې بیانات کول پکار وي، خو موږ به خپل مختصر بیان کې د دې اختر د مانځه متعلق او د دې ورځې متعلق څه چند آداب او مستحبات به ذکر کو چې د دې ورځې سره تعلق لري. نو د ټولو ناول د رمضان المبارک میاشت چې تېره شي دی پسې عید الفطر دغه په مسلمانانو راځي. په دغه ورځ باندې منځ کول چې 2 رکعاته منځ دی دا کولی کېږي. دا 2 رکعاته منځ چې د عید الفطر منځ دی دا څه حیثیت لري اسلام کې؟ دا فرض دی که دا واجب دی که دا سنت دی او که دا مستحب دی؟ نو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې د واړه اختر یا د غټ اختر دا 2 رکعاته منځ دا واجب دی. د دې حکم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې وجوب دی. بعض احناف علماء کرامو دې ته سنت مؤکده ویلي دي. علامه کاسانی رحمه الله د دې وغه تطبیق داسې بیانوي چا چې د واړه اختر یا د غټ اختر مانځه ته سنت ویلي دي، د دې مقصد دا دی چې د واړه اختر او د غټ اختر دا منځ دا ثابت دی په سنتو د نبی صلی الله علیه وسلم باندې. دغه ثبوت د وجې نه دي ته ویلي دي چې دا سنت دی. پوهېږئ زموږ خبره؟ نور اصلا د دې مرتبه هغه د وجوب ده او دلیل د دې خبرې د پاره چې د واړه اختر یا د غټ اختر منځ دا واجب دی. نو دلیل د دې د پاره څه شی دی؟ دیو دلیل د دې آیت کریمه نه پیش کوي چې الله تبارک تعالی فرمایي فصل لربک وانحر، منځو کد الله تبارک تعالی د پاره وانحر او قرباني وکا. دا منځ دا د اختر دا منځ یادای او قرباني خو جمع د اختر په ورځ د غټ اختر. نو امر د فار د وجوبي علما به پوهیږي چې کله خالی عن القرائن قرینه د استحباب پکې نه، نو بیا دا امر چې دی دا د پار د وجوبي. معنا دا شو چې الله تبارک تعالی امر کړی چې فصلی منځ وکا، نو دا امر د پار د وجوب راځي چې خالی عن القرائن. نو د دې وجوب ثابتېږي چې د واړه اختر منځ یا د غټ اختر منځ دا واجب دی. دویم دلیل د دې د قران کریم د آیت نه پیش کړي. رب العزت فرمای ولتکبروا الله علی ما هداکم، پاره دې چې تاسو د الله لوی بیان کې پاغه چې تاسو ته الله تعالی ہدایت کړی دی، دین اسلام ته ہدایت درته کړی دی، سملاري درته خودلی ده. نو په دې ہدایت کولو باندې الله تبارک تعالی لوی بیان کوي. نو مفسرین فرمایي چې د دې لوی نه مراد هغه د اختر منځ دی. ولتکبروا الله یعنی منځو کې د الله د فاره علامه هداکم په کوم چې تاسو ہدایت کړی. دا 2 دلایل احناف علما د خپل مدعا د فاره ګرځي چې د واړه اختر منځ یا د غټ اختر منځ دا واجب دی. د امام شافعي رحمه الله فنس باندې دا د اخترونو د منځونه د واړه اختر او د غټ اختر دا سنت مؤکده ده. هغه د پاره بیا خپل دلایل دي، هغه بیا ځان له خپل دلایلونو استدلال کوي. بهرحال نچوړ او خلاصه د مذاهب او د اختلاف دا شو چې زمونږ استاد او مذهب کې دا واجب دی او پچا واجب دی. داغه د فار بیا لاندې شرطونه را روان دي. نو په هغه چا باندې
د واړه اختر مونږ واجب دی پچا باندې چې د جمعې مونږ واجبي او فرضي د جمعې مونږ چې څوک کولای شي او څوک د هغې دپاره اهل وي حق سړي باندې د واړه اختر مونځ هم دا واجب دی زله باندې پوهېږئ او کم سړي باندې په کم انسان چې د جمعې مونځ فرض نه وي نو په هغه باندې بیا د واړه اختر او د غټ اختر مونځ هم واجب نه دی شرایط د دې مانځه دپاره څه شی دي نو یو شرط د دې دپاره دا دی چې دې کې به امام وي بغیر د امام نه دا مونځ بیا نه صحیح کېږي ځکه شرط د شی دپاره هغه موقوف علیه د شی موقوف علیه د شی دپاره نه وي موقوف نه راځي مولنی شرط دا دی چې د واړه اختر یا د غټ اختر د مانځه دپاره امام شرط دی امام به ورلئ دویم شرط ولا چې کم دی هغه مصر جامع ګرځئ چې دا په خاریه کې په بانډو کې نه کېږي خاریه څه شي ته ویل کېږي د فقهاو په نسبت باندې چې هغه ښار کې د خرڅولو او اخیستلو چې د ژوند د ضرورت څومره شي نه دا پکې خرڅېږي اخیستل کېږي یو دویم دا ده چې هلته قاضي وي د قضاوت د شریعت موافق فیصلې کېږي داسې نور ډېر شرطونه فقهاو د مصر جامع دپاره ذکر کړي نو د اختر د مانځه دپاره یا د جمعې د مانځه دپاره د امام سره سره مصر جامع دا هم شرط دی دریم نمبر شرط د واړه اختر د مانځه دپاره هغه جماعت دی دا په جمع سره ادا کېږي یوازې دا نه لکه څنګه چې د جمعې مونځ یوازې نه کېږي د جمعې مونځ د نه په جمع باندې فوت شو نو بیا به ځان له څلور رکعتیز مونځ د ماسپښین کوي که نه یوازې بیا دغه دوه رکعته نه شي کولی هغه د جمعې سره کېږي دقسې د واړه اختر او د غټ اختر مونځ دا په جمع باندې ادا کولی شي د دې دپاره جماعت شرط دی یوازې دا نشي کولی بل شرط د دې دپاره دا دی چې د دې خپل مخصوص وخت دی دا په دغه وخت کې دنده ادا کولی شي دا د دې خپل وخت نه بهر نشي ادا کولی نو وخت د دې دپاره بیا څه شی دی د انور راوخیږي او دا سوروالی د انور نه ختم شي سپینوالي طرف ته مایل شي چې سهار کې راخیږي د سوروالی طرف ته مایلي لکه څنګه چې د پریوزي ماښام کې دلته مشاهده نه کېږي خو د سم علاقو کې تاسو کو فکر کړی هغه کوکوړی سور شانته شي بیخي سور شي نو دغه رنګې د سهار کې هم چې دی راخیږي د سوروالی طرف ته چې دا سوروالی ته ختم شي او سپینوالی پکې ښکاره شي د دغه ټایم نه د سهار د مانځه وخت شروع کېږي د واړه اختر او د غټ اختر او تر زوال د نوره پورې زوال د نور تقریبا د نقشو مطابق ما خو نن سبا نه دي کتلی خو د 12 بجو خواوشا به غالبا د زواله پورې دا مونځ بیا ادا کېږي زوال څه ته ویل کېږي چې نور په ځای په د اسمان باندې ودرېږي ته استوا الشمس وایي په ځای چې ودرېږي که دی د مشرق نه روان دی مغرب طرف ته ځي دی کله په دې منځ باندې د اسمان ودرېږي دې ته استوا الشمس وایي بیا چې د مغرب طرف ته لږ وخوځېږي او مشرق ته فاصله ډېره شي او مغرب ته کمه شي دقه ځای ته زوال وایي د دغه ټیمه پورې دا مونځ ادا کېږي او دا د واړه اختر مونځ که څه عذر باندې د چا نه په اول ورځ پاتې شه دویمه ورځ باندې کېږي خو د زوال نه وروسته به یې نه کوي په اوله ورځ چې زوال ته مسله ورسېده بیا به د زوال نه بعد نه کوي بیا به سبا ورځ ته دغه نور چې کله سپین شي راوخیږي د دې نه واله د زواله پورې دې منځ کې کېږي دا واړه اختر مونځ دقه 2 ورځې اوله ورځ ادا کېږي که په عذر د نه پاتې شو دویمه ورځ ادا کولی شي بیا په درېیمه نه کېږي او هر چې د غټ اختر مونځ دی نو قرباني 3 ورځې ده نو چې قرباني 3 ورځې ادا کولی شي اوله باندې هم کېږي په دویمه هم کېږي په درېیمه هم کېږي اوله او بهتره دا چې په اوله ورځ شي بیا وروسته کېږي په 2 ورځو کې نور نو چې 3 ورځو کې قرباني کېږي نو مونځ هم د غټ اختر دا په 3 ورځو کې کېږي په اوله ورځ ونه کړی شو دویمه ورځ کېږي که په دویمه ونه کړی شو په درېیمه کېږي او ټایم د هغې هم دقه دی چې نور راوخیږي
سپینواله پکې راشي تر زواله پورې دا وخت د واړه اختر او د غټ اختر د مانځه لپاره دی دا یو وخت شنو وخت له هم شرط دی که به وخت دی کونو به وخت هم د واړه اختر مونږ دا نه کیږي او هر چې خطبه ده دا د واړه اختر یا د غټ اختر په شرطونو کې داخل نه ده لکه څنګه چې د جمعې په مانځه کې خطبه شرط ده نو د واړه اختر او د غټ اختر په مانځه کې خطبه شرط نه ده سنت ده خو شرط نه ده شرط معنی دا ده که دغه کار په مانځه کې ونی شنو مونږ وسنه کیږي شرط دی ته وایي او دا سنت عمل چې د دې خلاف دی وکړو نو مونږ دی وشو او سره دا نقصان ده چې ثواب کې هم کم رااله د سنت طریقې هم خلاف وکړو او دومره دا چې هغه نفس وجوب هغه د نساقتش نو خطبه د واړه اختر یا د غټ اختر مانځه لپاره شرط نه ده اما سنت ورلدا اوس دا وخت سټیم کی کولای کیږي مخ کی کولای کیږي د اختر مانځه نه خطبه او کورسته کولای شي د صحابه کرامو د دور نه راوخلا تر نن ورځې پورې او عمل د نبی صلی الله علیه وسلم او عمل د ټول امت په دې جاری دی چې خطبه د واړه اختر او د غټ اختر د مانځه نه ورستو کولای شي اول موزي بیا ورپسې خطبه کولای کی او د جمعې مانځه کې دسه نه جمعې مانځه کې اول خطبه وکړ دا د خطبې نه ورستو چې کوم دی بیا مونږ کول پکار دي چې کول شان دی دغه سي کنه نالته د خطبې د مانځه نه د جمعې د مانځه نه خطبه مخ کې کیږي هغه شرط دی دغه شرط شې نه مخ کې او دلته چې کوم دی وړه اختر کې یا غټ اختر کې دا ته ورسته نو دا شرط نه ده کدا شرط ودا به مخ کې وي خدا شرط نه ده ځکه ورستو ده او سنت ده که چا پرې خو نو بدکاری و او مونږ شي او دا خطبه کې مخ کې وکړه د اختر مانځنه نو مونږ شي دی او د سنت طریقې خلاف کاری و ځکه سنت طریقه دا و چې دا ورستو کول پکارو او د مخ کې کړه مسله ګورېدم خو کوي چرته چا نه وره بار ځکه چې پلاني سړي خطبه مخ کې کړی دا ټاپي په بیا ولګل کدا خود غلط کار کړی دی دا خود بالکل مونږ نه شي مونږ شي دی او سنت طریقې پریخي ده تم رویل شي چې سنت طریقې خلاف کاری کړي سنت طریقه داوا چې خطبه ورستو شوی وي مونږ اول شوی وي او د په خلاف کو یې د سره خطبه ونه کړه نو د سنت طریقې خلاف کاری کړي دی وای شوي څومره چې مسله ده اقمر په سړي بسې غز راخلای اجو څومره مسله نه یو غز پسې غټ کې بیا ګوره مسله جوړیږي ها او شوي په خبره کله چې مروانیانو حکومت راغی مروان دی مروانیانو دا خطبه د اختر مانځنه مخ کې شروع کړه نو په دغه حین کې د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي ابو سعید خدری رضی الله عنه په مجلس کې ناس نو کله چې دی مروان دا خطبه د اختر مانځنه مخ کې وکړه د ډایرکټ پاسه اعتراض وکړو ودا تکم کار د شروع کړي نبی صلی الله علیه وسلم په دې نه دی کړی نبی صلی الله علیه وسلم خطبه د مانځنه ورستو کړي دا ته خطبه د اختر د مانځنه مخ کې دا کار دی غلط دی او خو مروان دغه وخت مشر خلیفہ او صحابي مبارک هغه خپل هغه پلاس تجربه پیو وستو اونور اخوته دا غمنه کول په لاس باندې دا دغه په وس کې نه ځکه خو بیا ته نبی رسول الله د حدیث ویلو ابو سعید خدری فرمای رضی الله عنه چې ما نبی رسول الله نو اوریدل چې څوک در کې ناروا کار کوي د منع کا پلاس سره که پلاس ته طاقت نه کیږي په جبه منع کا که په جبه طاقت نه کیږي زړه کې سره موغه ساته بما د پلاس باندې ځکه نشه منع کوله چې طاقت مې نه کیږي خلیفہ خو تزان غني مشر خو تازان مقرر کړي زه خو نه مشر اما په خلی مې وس کېدم درته ویل دا کار دی غلط دی خودی مروان دا خطبه ولې د اختر مانځنه مخ کې کوله د کې څه غرض و دا خطبه ځکه مخ کې کوله چې دبا په دې خطبه کې ډېر غړي وړي خبرې کولې حتی چې علماء لیکلي دا بده بعض صحابه کرامو قسم ډېر بدې ردی ویلي دغه خبرې به کولې چې حرام کا خبرې به حلال خبرې نه مکمل لا يحل حرام خبرې به د خطبه کې کوي خپل مسلمانانو صحابه کرامو به کې بازي خود ځان په زور باندې مشر کړو
بادشاہي اغستې و نو خلکو به ورته څه ویلي وي نو دی به منبر ته وخوته دا ګډې وډې به یې ته شروع کړي نو چې د خطبې د اختر مانځنه به ده وروسته کوله او چې دې خلکو به دا مونځ ادا کړو نو هغو ته خو مسلې پته وه چې دا خطبه سنت ده د دې نه بغیر زمونږ دا مونځ کېږي نو چې مونږ به یې وکړو نو مخکې سره به تله خطبې ته به نه ایسارېده نو د دغه ګډې وډې خبرې به پاتې شوې خلکو به وانه ورېده خو ترې لاړل که نه نو ده بیا دا فکر وکړو چې دا خلک خو زما نه د خطبې نه تښتي راشه دا خطبه پسې مخکې کا او مونځ وروستو کا چې څه وایې چې بیا یې پسې وایه نو ده دا خطبه په دې خاطر باندې را مخکې کړه چې بیا به یې څه خولې له ورتله به پکې وویله او مونځ به یې بیا وروسته وکړه خو دا کار د ده صحابه کرامو د صنیع نه نبی علیه الصلاة والسلام د طریقې نه خلاف و ځکه په صحابه کرامو رد کړی نو غرض مې دا و چې خطبه دا به د اختر د مانځه نه وروسته ویل کېږي بله خبره دې کې دا ده چې د اختر د مانځه دپاره نه اذان کول شته نه پکې اقامت شته یو کال مونږ دلته ولاړو ما دا مسله ښه بیان کړه په انسان نظر شي یو کسر بس اقامت شروع کړو نو ما ورته ویله چې اقامت پکې نشته دی ښه اقامت پکې نشته ګوره ښه فکر ورته کوی چې نه چې په اقامت باندې ورشئ اذان او اقامت پکې نشته دی ځکه نبی علیه الصلاة والسلام اذان او اقامت نه دی کړی صحابه کرامو اذان اقامت نه دی کړی فکر وراغی نو چې نه دی کړی مونږ استاد دپاره هم دغه امر شو چې اذان او اقامت په د واړه اختر یا د غټ اختر د مانځه دپاره نشي کولی اوس د دې دپاره څوک حاضرېدی شي دې مانځه ته په چا باندې چې کومه دی دا فرض ده او واجب دی د هغې دپاره علما کرامو څو کسان لیکلي دي چې د واړه اختر دا مونځو دا په چا باندې هغه فرض دی دغه واجب دی نمبر 1 دا په نارینهو باندې واجب دی جمعات ته راتلل او جمعات کې ادا کول زنانو باندې دا واجب نه دی په جمعات کې کور ته هغه جدا مسله ده خو هر چې د دې دلته راتګ د جمعات ته نه ته بیا وروسته تفصیلي کوم نو د نارینهو دپاره د جمعې مونځ خو چې کوم دی فرض دی ور باندې او د واړه اختر او د غټ اختر مونځ پې واجب دی یو کس خدا شو دویم هغه کس چې هغه عاقل وي چې لیونی نو په لیوني باندې هم دا مونځ واجب نه دی دماغ کار نه کوي لیونی دی که لیونی ته جومات ته راولې نو هغه ته به تر مانځه طریقه بیا څنګه ښه نه پوهېږي مانځه باندې که نو د دې دپاره عقل ضرورت لري چې چا کې عقل وي عاقلي دغه عاقل انسان باندې دا مونځ واجب دی دریم نمبر بلوغ ورله شرط دی چې بالغ وي نو په بالغ باندې دا مونږ چې کومه دی واجب دی بالغ نه نابالغ وي نو په نابالغ باندې نشته دی کرای شي وکړي ډېره ښه ده بده خبره نه ده ځکه چې د 2 کالو په وخت کې به دی مانځه ستا عادت کې دته به د مسلمانانو طریقه ښه په 10 کالو عمر کې چې دی مونځ نه کوي دله به ته سختي ورسره هم کوي چې دی عادت شي ورو چې 10 کال ته ورسېږي او دی مونځ نه کوي لکه بیا یو څو کاله بعد د ده بلوغ ته رسېدل دي نو لہذا بالغ انسان باندې دا مونځ واجب دی بل وصحة البدن په مریض باندې چې کوم دا فرض نه واجب نه دی چې د صحیح سلامتی دته بیماری نه عذر ورته نه هغه انسان باندې دا مونځ واجب دی بل والاقامه چې کوم سړی مقیم وي په خپل کور کلی وطن باندې دا پاغه واجب دی مسافر باندې دا واجب نه دی دا شرطونه علماء کرامو لیکلي نو ګوره اسلام ذکورت بلوغ عقل صحة البدن او اقامت چې دا شرطونه په چا کې په دغه سړي باندې د غټ اختر او د واړه اختر مونځ واجب دی یا د جمعې شرطونه مختصر تاسو ته موقتی ویل چې د جمعې د مانځه شرطونه په چا کې برابري چې د جمعې مونځ په چا باندې فرض دي هغه باندې اختر مونځونه واجب دي اوس رالو په سر د دې خبره باندې چې زنانه دار اتلې شي کنه شي راتلې جمعه ته نو که تاسو د صحابه کرامو دور ته لاړ شئ
نو د صحابه کرامو په دور کې با مانزه تراتلې مونږ به کولو خو هر شي زمونږ استادو زمانہ دا بدل ده مسله یاد کړئ په وخت مرور سره په وخت په تیرېدو باندې په مسله کې بدلون راځي او دا به چند یو څو حدیث په توې مو وخت مختصر دی دا نه تاسو اندازه ولګوي په خپل وته پتولې نبی له صلوات و سلام په دور کې زنانا دا به باقاعده 15 وخت جمع تراتلې اخترونو منزل لوراتلې اس مسله نه و بعضی روایتو کې راځي چې نبی له سلام مبارک په تیاری کې د موږ کو د سهار د سی په تیاری کې به د موږ کو چې سلام به مبارک صلی الله علیه وسلم وګرځاو هغه حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي چې موږ د جمعه نو پس کېدلو نو دومره تیار به چې موږ د تیاری د وجه نه چا نه پیژندل هغه رسم دا چې د وختي موږ وکړی شي چې دا ونه پیژندل شي کله دی په هغه پیژندګلو کې په تشهیر کې مسله جوړیږي بیا نبی له صلوات و سلام باندې موږ وختي کو دی براتلې او په مرور د ایامو باندې اتنا رو په خورېدو باندې شو کله چې نبی له صلوات و سلام مبارک دنیا نه پرده شو دغه دور د صحابه و دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها چې د نبی له سلام مبارک بیبی ده دا مبارک فرمایي د بخاری شریف روایت ده به کچرتنن د دې زنانو د مکر فریب او دا چل ول نبی له سلام لیدلې وي خامخا به د جمعه نه من کړي وي چې جمعه ته مرাজি کړه د صحابه او دور ده نبی له صلوات و سلام پرده شوی دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها نبی له سلام بیبی ده صحابیه دا غد سی فرمایي کچرتنن دور کې وی نبی له سلام د دې زنانو دا په حاشیه دا مکروه پرېب لیدلې وي نبی له سلام باندې کړی وي او مصنف ابن ابي شيبه حدیثو کتاب د عبد الله مسعود عنه یو اثر به کرا وړه چاغه وکړه جمعات کې د زنانو کتلې جمع د پاره براته دغه د صحابه دور دی په ګټو به اشتلې کور ته وزغلول جمعات ته نه پرې خو دی چې هغه دور کې دومره بدل لږ وخت کې بدلون راغی په مکر او فریب او په فحشۍ کې 1400 کال بعد بیا څه فکر دی او که دومره د عقل بیا هم کار نه کوي راشد خپل زمانہ کې وګوره د سترګې د کلاو کو د ماحول وګوره چې دا ماحول لا دومره پابندي د ور باندې هغه پابندۍ باوجود دومره فحشي ده چې دومره ازادي ورکې بیا بسې او نبی له صلوات و سلام بیبیان مبارک الله فرمای او تا خطاب د بالذات و عبرت چې کوم دغه عموم د لفظ ته ټول زنانو ته خطاب دی وقرن فی بیوتکن اے زنانو کورونو کې اوسېږئ کورون نوار تمره وځي نو چې کور کې اوسېږئ د نبی له صلوات و سلام بیبي چې هغه امهات المؤمنین زمونږ استاد میان دي صحابه کرامو میان دي نو چې دا مور ته زما واست امر داده چې کور کې کینا مخور اولو ته بیا کوم امر د اعتبار ترولا خبره پويږي نو دا زنانا د فتنې د وجنا چې دې کې فتنه مسلې تی جوړيږي دیو جن فقهاو دا فتوا ورکړی دا چې دیو بن شراوته او دا د حدیث وفاق فرانو کې ورکړی دا حدیث می تدو تلاوت کړو بلو نبی رسول الله مبارک فرمایي د زنانه د پاره بهترین جمعات او بهترین زید مانزه د پاره کم دی الترغیب والترهیب کې امام منذر رحمه الله دا حدیث راوړي چې د زنانه د محلی د جمعات نه د دې لپاره بهتر د خپل کور د صحن نه د بار چمن داوله بهتر د چپای کې موضوع کی د محلی د جمعات نه کم زی د کور بهر صحن او د دې صحن نو له بهتر د برانډه ده او د برانډې نو له بهتر دنه کمره ده او د دنه کمرې نو له دنه کمره چې تیر ګډ کې د قاعر بیوتهن فارس کې وتراغلې ده چې تیر ګډ کې وکي هغه د استاد لپاره بهتر دی نو بهتر جمعات د دې لپاره دا په اتفاق د علماو لپاره په اتفاق د علماو بهتر جمعات د دې لپاره د زنانو لپاره غدن تیار غټه تیار چې بالکل هغه چا په نظر نه لګي حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله حدیث فرمای چې زنانه بهترین مونږ نه کړه چې الله تعالی تخوخي دا هغه منځنه چې دې په تیر ګټ کې کړه تیر ګټ کې چې کوم مونږ کړه دا ډېر بهتر مونږ الله تعالی خوښته او چې دین ضرور ربار کیږي هغه اجر او ثواب کمیږي
بیا چې د محلي جماعت ته راورسېده او بیا له فساد او فتنه پکې رااله بیا به څنګه الله ته خوښ شي. نو غرض مې دا شي چې د دیو که په هغه زمانه کې راوتلو ما پرون یو پوسټ ولیده او تعجب خبره دا ده چې زمونږ د خلک دلته کې دوه ټکي دیونه د مانځه یاد کړي نو له چتر مسلمانې ورځي وایي سم نه پوهېږي او چې سعودي ته لاړ شي هلته بس بیا مونځ کوي که نه دلته مونځ نه کوي. دلته دا خلک دقسې ګرځي 5 وخته مانځه کې تاسو وګورئ د جومات کې نه هلته چې لاړ شي نو بیا خو بل څه کار نه کوي بیا وایي چېرې د مانځه له مته ټیپ یې نه تېرېږي دیره کې به پروت یا ځان د کار نه چې لږ پټی را پټی خو بس مانځه له ځینو بل هلته قانون هم دا دی چې بغیر مانځه نه څوک نه بریږي. کسان به پسې مخکې ګرځي اوس ته نه یم خبر چې ګرځي که نه خو پولس به پسې ګرځېدل نو بهرحال هلته قانون دی نو د قانون ولیدو د جومات ته لاړ جومات یې ولیدو د جومات څنګه دی پاک په سواد کې جومات نه ولیدلی چې جومات څنګه جوړ شوی که نه خو هلته یې ولیدو په زور یې پې ولیدو خانو چې پې ولیدو نو ده پکې بیا دنده مونځ هم ولیدو چې دا مونځ خلک څنګه کوي ته دلته مونځ نه و کړی که نه ورو پلار خو ته چل خویلی خو دنه یار شوی و خو لوپر ګرځېده نو چې هلته ورته مونځ یې ولیدل که دا خو بل شان مونځ کوې را کولاو پکې هم ودرېږه مونځ خو دا دی او د الله سره والا دلته یې کېده دا چلونه پې شروع کړه کله پکې داسې ګوره کله پکې قرآن نه ځکه هلته هغه کېږي که نه هغه چلونه او دغه په خپل کور کلي کې دا مسله نه ده یاده کړې نه یې مونځ لیدلی دی نه یې جومات لیدلی نه یې طریقه یاده کړې ده زما په خبرو پوهېږئ حقه شی د ده په ذهن کې کېني د ده مثال د ورکوټې ماشوم دی لکه دا واړه ماشومان دي دا چې خالي ذهن دی دوی ته چې استاد وایي لکه بچی وایه الف زور آ دی وایي الف زور آ نور پې نه پوهېږي چې ابله دا څه شی دی خو الف زور آ وایي الف زور آ دا د په ذهن کې کېني داسې پکې کېني چې د ده هره خبره هېر شي خو د دغه استاد دا الف زور آ د ده نه هېر کېږي که هېر کېږي دي نه هېر کېږي د ده ذهن خالي دی دا پکې استاد کېښوده د قرنګې دا زمونږ دا ملګري چې دا هلته لاړ شي د دیو ذهن خالي دی نو یې پکې خپل ولیکي چې لکه داسې داسې پکې دی وایي ټیک دی دقسې به کوم نو چې دلته بیا راشي بیا په ګډ وډ سر شوي یي که نه یي دا ځای یوازې نه یادوم د الله بندګانو پوهه رانه یادوم ټول ما چې څومره لیدلي دي چې څومره هم یم لیدلي او بهر ته تللي دي په دې نورو ملکونو کې بیا هلته دومره مونځونه نه هغه نه ګډوډېږي خو خاص کار سودا دی دوبۍ ته چې څوک تلي هغه هم داسې خاص اثر یې بې نه شي ځکه هلته مونځونه داسې ډېر نه وي که نه بل ملک ته تلي بل ته تلي خو تاسو سعودي والا سې کوئ چې سعودي څوک تللی دی او بیا پښتن خاص کار پښتن پنجابي هم نه حسنه څه خبرې او پښتن ځان نه خبرې نو او چې ځان خبر کړي نو فتنې نه ځان خبر کړي فتنه په ځان کې را دننه کړي صحیح دین ته د غاړه او صحیح خبرې ته د غاړه نه وتلي هغه فتنې ته ختلي غرض مې دا چې دغه شی یاد کړي بیا څه وایي ورونه پوسټ ورکړی یاره جی وایي زه حیران دایم زموږ د کلي سړی دی ښه کلیوال دی زموږ وایي زه حیران دایم چې دلته په سعودي کې جومات ته دا ښځې د 5 وخته مانځه له هم راځي او اختر مونځونو له هم راځي او وایي زه حیران یم چې پاکستان کې په دې سواد کې څه چل دی چې دا ښځې مانځه ته نه رابرېږي پوهېږې زما خبره دی اوس حیران دی که نه دی حیران کړی دی ولې حیران دی دا مسله نه زه یاده کړې دلته ته ځان پوه کړی نه دی هلته چې لاړ هغه شی په ذهن کې کېښودو اوس یې مړ کړه خو د دې مسلې نه دی نه وړي هم کلي ګلته دي نو ښه زبردست ګاډۍ راوباسي او ورور ګاډۍ ډکي هلته یو جومات یې خاص کړی دی د اختر مانځله یې هم وړي د جمعې مانځله یې هم وړي هغسې 5 وخته مانځه کې چې ځینې هم د ځان سره وړي پوهېږئ څوک د ځان سره وړي مستورات دا له ځان سره وړي او بله مسله پکې واورئ عوامو دغه شي نه دا کجوري مجوري وګورئ که نه نو بیا ګورئ شاته موږ ته نه ګورئ بیا تلي یې زموږ بیا سلام هم نه کوئ هلته کې مسله دا ده زموږ کلي کې چې څوک دقیق شي ته اورېدلی دغه چلونه شروع کړي نو چې دی کله په سعودي کې د په کور کې سودا ختم شي یا بل ضرورتي نو دی یو دکان خاص کړی دی ملګري هغه ملګري ته بیا د سعودي نه فنډینګ کېږي او که تاسو کې چا شک دی چې ونه وبوزم ورته وښیم هغه دکان ته چې فنډینګ کېږي نو چې د چا په کور کې سودا نه دی سعودي ته د ټلیفون کې هلکه ملګري یا زما کور کې څوک د سودا نشته او سودا ختمه شوې ده ګاډۍ ډکه وروره ګاډۍ ډکې کور ته یې ویسي دروازه کې ورته ودرئ هلته ورته تش کې راځي دي دا مزې خو په څه کې دي دا په وهابیت کې دي الله بندګانو په څه کې دي جواب هم نه راکوي یا په وهابیت کې مسلې دي مزې دي پکې ټولې مزې چې همي سړی دا واوري چې یاره زما دروازې له به ګاډۍ ډک راځي وړه به پکې اچولی کېږي چیني به پکې او په دې ګرانۍ کې
لیونې نه زما مسلې ته وګړي مړه راکوشه سړیا دې لګي ځان دا څه دا کول شاند دا مسله دلته یاد کا چې بیا نه ګډوډېږي الله بنده ته پويږي هغه سړی چې تا ټول عمر په ټاټکې پلاس کې نیولې هلکه ټاټکې راوړه ټاټکې وېسا څه کوي کول شاند کوي دا شی دی ته ټول عمر په اشاره کې ناسي تا انتظار کړی چې کله ورځي سړی مو ور سټانه چې بیا په ما باندې کار کوي څه کول شاند ته نه سره خبرې تا د کوم ځای دین یاد کړی دی ته کوم ځای قاضي مفتی رالی دا د مسله زه حیران یم چې په پاسوات او پاکستان کې د خزي ولې نه راوځي جمعه ته تیر او باسه کنه ته منګ باندې راو باسه ته شروع وکړه کنه دا خبره پوهیږي کنه پوهیږي ته شروع وکړه بسم الله کا بس چې څنګه واده ته نور پوزیشنونو لکه برابرې او میک اپ کې د قسم برابر کړای ولا مړ پاتې دنیا جمعه ته پته به ولګي بیا ځه د دوه درې ورځې راولا لکه زما د خبره پوهیږي کنه پوهیږي دا فتنه د الله بندگانو دې ته متوجي شي يهوديانو چې کله مسلمان وهاله دي تاریخ یې وګوره په سب کې تاول زنانه ودرولي ښا زنانه یو تو درولي زنانه چې کله د زنانه ودري دا بس دې مسلمان والي او کچا د ضعیف ایمان والا قوي ایمان والا نشي والي او قوي ایمان د چا دې زموږ موږ خدای راکې خو چا دې خبره زما پوښتنه تاریخ یو ګوره تاریخي گواله چې مسلمان ته شکست ورکړي زنانه یو ته مخې ته کړي دا شیطان چې سړی گمراه کوي دا هم د دې زنانو په اعتبار او په دې په واسطه باندې کا حدیث پاک کې راځي چې نساء او د زنانه دا د شیطان جالونه او رسۍ دي رسۍ شیطان چې کله پر رسۍ کلک تړي نو د زنانه د رسۍ ده بل رسۍ دا غسر نشته په دې د کلک وتړي ځانته هو پښوی اول حدیث کې راځي مبارک فرمایي کله چې دا زنانه د کور نه اوځي شیطان د سترګې کته کړي خو چې دا ویني چې دا د کور وروه سترګې په سرابره کې چې سترګې په سرابره کې دا اوس بیا د شیطان روان شي دا نام حدیث پاک کې دی دا شیطان اوس روان شي یو توس وسوره چې تو ګور کنه بل توس وسوره چې تو ګور کنه نو دې پسیم د سترګې رابره کې ټول خلکو د سترګې په سرابره کې دا شیطان دا کوي یو جمعه ته راوړي بیا بس مسله او بیا فتنه شو راکنه مختصر به کې دغه شو چې دا کپاغه دور کې راغلی وي هغه د نبی اسلام مبارک دور د اسلام قوت او صحابه او پاک خلکو زما د زمانه او زما غل کې سړی ته پاک خلکو ولې قیاس کېد الله بندا او کنه خامخانه قلاري او دا شوق ورکه چې یاره نه راضي به دوره والا کنه او مسلې زموږ ورته خپل مسلې زموږ ورته په خپلای دغه څنګه بل شانته ده او کته چې پردي مرده ورو پردو مرده قصې نه کیږي ښا قصې بزن نه ګورې دا شیطان نه چې کوم د دوکا ور کول شیطان نه دوکا نشي ور کول ځان نه دوکا ور کوي پردي به بیچاره وستي دلته او پرده ولګي بار چې بدلاري باندې وزي بهرحال ټول خبره ده فتنه ده ځان ته ساتل فکار دي هر د زنانه دوه قسم یو زنانه بډایګانی دي یو ځواني دي هر چې بډایګانی زنانه دي نو پدې کې د امام منیفر رحمت الله علیه قول داده چې دا د سحر مانځله د ماخام مانځله د ماسوتن مانځله وتیش او د اخترونو مانځله وتیش مثلا یاد کړئ د مسحر مانځله ولي وتیش د ماخام مانځله ولي وتیش د ماستن لوريش نو دغه ټیمونو کې تیاری نو د تیاری د وجینا چې کم فاسقان خلک دي زړونه خراب خلک دي نو د دیو هغه فتنه دومره نشي واقع کېده کله غزنانه یو بډایګانی بل طرف ته چې کوم دغه څه شي دا تیار ده نو د دې وجه نه کدا زنانه اوزي مانځته بډای نو په دې کې سم مسله نشته ده و پښوی او هر چی د جمعې مانځته د دې راتګ دی یا د اخترونو مانځته راتګ دی نو د اختر مانځته دا بډای راتلې شي د امام صاحب پنځ باندې ځکه د اختر منځونو کې کپاسقان راځي خو نیکانم راځي او اختر خان چوته وي دا اختر خان د لکه راځي نو نیکان خانم راغلی نو کدا فاسق خپل فسق خوري خو نیکم موجود دی نو دې منکای نو چې منکای فتنه نشته دی پکې او په نور موضوع کې بیا فتنه ده دا د بډایګانو مسله شو او د ماسپخین او د مازیګر په منځ کې امام صاحب چې د بډایګانی بم ناراضي وکدا بیا هم چې کوم دین ورځ ده او بیا هم په دې کې خوف ته فتنه شته نو دا به ماسپخین مازیګر منځ کې هم ناراضي او صاحبین وای چې نه بډایګانی په 15 وخت منځ کې راتلی شي سم مسله نشته هر چیز ځواني زنانه دي دا په یو منځ کې هم نشي راتلی دا چې راځي دا باعث د فتنې دي باعث د شر او د فساد دی. اوس دا مې ته مختصر خبره وکړه دا غفوس متعلق
سړي ورکړو زه حیران نو حیرانېږم قرآن حدیث ته رجوع وکړه 1400 کاله د امت ته تاریخ ځان ته مخې ته کېده وه مسله به درته واضحه شي بیا به د حیران ختم شي که زړه کې د خدای پاک چېرته نور د ایمان ښودی او هدایت درکوي او خیر د پکې الله به ته هدایت وکړي حیرانیه به دې ختمه کړي او که نه یوازې شر او فساد به اراده کړی مسلمانانو اتحاد اتفاق خرابول غواړي د شیطان ډله سیوا کول غواړي هغه مدد کول غواړي بیا دې شک نه ختمېږي دا مختصر مسله شو ګورئ موږ تاسو ته دوه خبرې وکړې یو د اختر مونځ څه حیثیت لري بله خبره دا ده چې دا په چا باندې واجب دی شرطونه یې څه دي هغه مو درته مختصر بیان آخره خبره د اختر د مانځه استحباب او مستحبواله چې په دې ورځ باندې بعضې مستحب اعمال دي هغه ته مختصر ذکر کوم بیا بس کوم اول نمبر د اختر د مانځه دپاره مستحب خبره دا ده چې کله سړی سهار وختي فاسي نو دا وختي پاسېدل د دې انسان دپاره دا مستحب دی ټولو ناول وختي بیا چې کله دی وختي فاسي او دس کول او دس کول کې بیا خاص طور باندې مسواک وهل یعنی خله صفا کول دا ورله شی مستحب دی وختي فاسي د ځکه مستحب دی چې دا باعث ته ډېر خیر او برکت دی دغه ټیم کې الله تبارک وتعالى ډېر خیر خوړی دی وختي فاسېدو کې دی به خپل خیر ته متوجه شي او خله پاکول ورته مستحب ځکه دی چې بدر روزه دی رشي او روزه کې چې کومه معده تشي هغه معده تشوالي د وجه نه بدبو خلی تراخیږي نو چې د خپل خلو پاک نه کینو دا بدبو تی بیازي اختر کې خو بل خلک په خیرونه کې مبارکانه ورکړي جبته خلک نفرت کوي دیو چې نخل پاکولو ته پکار دي دوشوي بل خبره د سحر مانځه ته حاضرېدل کله چې د سحر مونږ کې خپل ټیم د سختي مونږ هغه ته حاضرېدل ټول نمخ کې دور له مستحب دي بل مستحب ولداد چې کله د سختي مون لازم ټول نمخ کې راشي دې ته ذره دل دا مستحب دي بل خبره ول استحباب چې کله مانځه ته ځان تیاری کوي نو غسل کول ولا مستحب دي په بهتر خولي طریقې سره دې غسل ادا کی او چې کله د غسل نه فارغ شي بیا ورلا بهترین کپڑے کنه وی جوړې کړي ډیره ښه کنه وی نه ورسا زړې کپڑے خو چې پاکي انځلي چې هغه بدبو تلر شوی ځکه په دې کې مقصود د شریعت زما اوستا پاکي ده او دې پاکي کې مقصود څه شی دی ځکه دې کې اجتماع د مانځ کې ګڼل خلکو ته راځي نو چې ستاسو لاس چاته تکلیف میلاو نشي مقصد هم دا دی د جمعې د مونږ دې لپاره غسل کول دا مستحب یا سنت ځکه ګرځي د عربو سرزمین ډیر ګرم یل تخوله د خلکو نړۍ راځي اخوله بیا ډیر بین کوي نو په دې موقع کې دا غسل کول مستحب یا سنت ځکه دي چې دا بین ختم شي مسلمان ورو ته تکلیف نه وي کله کې بیا اجتماعي دی بل سره ناس تفاستای بیا دا غي نو ورستو خوشبو لګول چې دسي خوشبوئی چې یو هغه ناروا خوشبو نه ناروا څه معنا درکې دا کم چې موږ تاسو دا تیل لګو سپری دا سپری ګوره ټیک نه دی ها ځکه په دې سپری کې الکول نو یو بوټی دغه استعماليږي علما فرمایي چې بدغه سیس کې نشه ده دا نشي بوټی دی هغه نشي دا کم زری چې ستا کپړو تر ورسېږي دا کپړې ور باندې بلمازه کیږي دغه سپری نه ځان ساتي ګوري پای بل لفظ لیکلي کم سپری چې فری فرام الکولي فری فرام الکول نه خالي د الکول نه بیا ټیک دی او کدای په لیکلي نو دغه سپری نه بیا ځان ساتي دې لپاره بهترین هغه عطر دی ځکه نبی رسول الله مبارک په عطر استعمال ډېر کو ډېر خو او 15 وخت مانځه ته هم چې کم دی لګول خاص کار په دې اجتماعي تور باندې هم لګولې شوی او دې کې به احتیاط کوي چې دومره تیز نه دومره خطرناک نه چې بل مسلمان ته تکلیف ورکړي ځکه تاسو ته ما وایي چې دا خوشبو ته ولې لګي ځان ولې پاکه د دې مقصد دا دی چې مسلمان ته تکلیف نه وي چې ته دې خوشبو لګي چې پاک زره د نشه نه دا ټول بس سپېګمیتی نه ولې بچا پرنجو بس نو ته تکلیف ورکو تا ته وی تکلیف مو ورکو او تا ورک د سینه باب ځان ساتي خبره پوه شئ دغه مختصره غ استحباب شو اخره کې د مانځه طریقه ذکر کو د واړه اختر د مانځه طریقه دا ده چې کله دوه رکعات موږ نیت ته وتړي پاول رکعات باندې ودرېږي متوجي شي نو سبحانك اللهم واخلا ولا اله غیرک پورې به موږ ویلې شي د دورانیه کې چې کوم ده تاسو خپل منځ دغه سنا ختمه کوي امام هم ختمه کوي دا چې کله ختم شي امام به بیا وګون تلاسوي سي الله اکبر تاسو به لاسوي سي بیا بلاس وړل نيسي بعض خلک په نامه باندې کیږي نامه باندې د زوړن دوی به اخکتا وایي به خبره نو دې کې لک شانته وقفه به امام کوي چې درې پیرب کې کم از کم سبحان الله ویل شي بیا به امام وایي الله اکبر
تاسو هم وګون تلاس وسی بیا بل لاس وړل کړی شي دومره وقفه وکړی شي چې درې کرته کې سبحان الله ولستل شي درې کرته دا درې تکبیرونه په دې ځبان دی ویل شي په بشو بیا به امام اعوذ بالله او بسم الله نه بعد الحمدلله او بیا سورت بیا رکوع او بیا چې کوم رکوع نه بر کېدل او بیا سجده کول بیا دویم رکعت ته پورته کېدل بس دغه څه سره کوي بیا چې کله دویم رکعت الحمدلله ویل شي باغې پسې سورت ویل شي نو د سورت نو ورستا په ولاړې باندې دغه ځکه به امام بیا وایي درې کرته بیا چې کوم دی الله اکبر الله اکبر الله اکبر وایي طریقې دغه د هر الله اکبر سره لاس برا کوي بیا به ځوړندوي کته به ځوړن نیولي کم از کم دومره وقفه به امام کوي چې درې کرته به سبحان الله کم از کم کیږي خبره پوه شو درې کرته په ولاړې باندې الله اکبر وایي څلورم پیر الله اکبر ویل کیږي تاسو به مو وایو په څلورم پیر الله اکبر سره به رکوع ته راځي رکوع وکول کیږي بس چې رکوع شو بیا پس سجده ده بیا سلام ګرځولې دا غي نو ورستو بیا خطبه کولې خطبه پس بیا دعا ده په دغه طریقه باندې کوم د منځ به ختم شي نیت مختصر ده چې نیت کوم د زړه د اخلاص دوه رکعات واجب منځ کوم د وړو کې اختر سره د واړو تکبیرونو یا سره د شپږو واړو تکبیرونو یو شانته ده سره د واړو تکبیرونو په دې حاضر وخت د ساخ په دې حاضر امام پسې مخ د کعبه شریف په لور دغه طریقه